إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا والد له ولا ولد له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون زما عزتمنو قدرمنو مشرانو کشرانو او غیر مسلمانانو لکه څنګه چې ما یو آیت مبارکه ولستلو ستاسو وړاندې دا د الله د کتاب هغه احکام دي چې الله تعالی مونږ او تاسو ته د عمل کولو د پاره او د ځان پویولو د پاره را لېږلي دي قرآن کی مختلف داسې حکمونه دي چې هغه د پخوانو خلقو په حالاتو په ذریعہ باندې الله تعالی مونږ او تاسو مسلمانانو ته داغي د حالاتو په ذریعہ باندې یو حکم یو قانون خودلې ده اور علی گلې ده دا قرآن کی چې څومره احکامات دي
یا څومره قوانین د الله دي دا د دې دپاره دي چې دا مونږ په خپلو زندګۍ او په خپل معاشره او په خپل کور کې رایج کو. دا ما چې کوم آیات مبارکه بیان کړو ستاسو وړاندې دې کې مشرکینو ته خطاب دی. پخوا چې کوم مشرکینو نو هغې به داسې کول چې کور کې به یو زناور یا په پټو کې به چې کومه غله کېدله د هغه به یو د بابا یو د شیخ یو د ملک یو د پیر په نوم باندې کړله چې دا د پلانکي پیر په نوم ده، دا د پلانکي پیر په نوم ده، دا د پلانکي باچا صاحب په نوم باندې ده، دا د پلانکي شیخ صاحب په نوم باندې ده، دا د پلانکي مفتی صاحب په نوم باندې ده. نو د هغې کور چې څومره سړي وو یا د هغې معاشرې چې څومره سړي وو نو هغه شیله به یې لاس نه ورتېرولو. په دې وجه باندې چې داسې نه وي چې دې شیله مونږ لاس ورتېر کړو په دې مونږ ګناهګار شو. یا هم د دې بابا ازار ووایي یا هم د دې پیر ازار ووایي. یو مشرکانه سوچ و. نو هغې به چې شیزونه حلالول حرامول نو په دې طریقه به حرامول حلالول. زما یو پټی دی اوس هغې کې ما یو غله وکرله او هغې کې د چا مال هم نه دی ملاو ما سره بلکې ما په جایزې طریقې سره خپل پټی دی او په خپله ځمکه باندې مې یو شی وکرلو. نو دا شی چې زه اوس ویم چې دا د پلانکي بابا په نوم باندې دی او بیا زه دې ته لاس وروړلم ګناه شمارم او دې ته چې کوم دی بل مسلمان لاس وروړي ګناه شمارم. نو دا به ذات خود یو شی حرامول حلالول دي. ولې چې الله تعالی مونږ ته قرآن کې نه دی ویلي چې د چا په نوم یې چې کینو دا حرامیږي او یا د چا په نوم یې که بیا ته. دا ډېر پخواني شیزونه دي خو دا اوس مونږ ته د دې د بنیاد پته نشته چې دا کم ځای نه راغلي دي. خو دا به پخوا مشرکانو کول او نن سبا زمونږ ستاسو په دې معاشره کې کېږي خو مونږ پې پوهېږو نه چې دا ولې نه کوي. خو چې اصل ته کله لاړ شي دا به د مشرکینو او د دې گمراه خلکو نه راغلي. که تاسو خیال کړئ چې کله مسافر په سفر باندې لاړ شي نو زمونږ او ستاسو بعضې مسلمانانو کورونو کې دا رواج یا دا یو قانون جوړ شوی دی چې جارو نه وي. د دې وجې نه وایي چې بس دا خو تا اوس چې ده پسې وواله نو دا به داسې شي او داسې به شي. مختلفې پراپیګنډې ورپسې جوړوي. دغه شانتې نور زموږ ستاسو پښتانو کې قسم قسم شیزونه دي چې هغه مونږه خاص کړي یا یوې ورځې پسې یا یو وخت پورې. نو دغه شانتې به مشرکانو هم بعضې شیزونه په ځان حرامول د الله د حکم نه علاوه د شریعت د حکم نه علاوه به په ځان حرامول. دا دنیا دا د الله پیدا کړی شوې ده. دا قانون دا د الله قانون دی. کدی کې زیاتواله کوي کمواله کوي نو دا به الله کوي. دا زما او ستا کار او زما د پیر او مفتی یا د شیخ کار نه دی. که یو شی حراموي الله به حراموي، که یو شی حلالوي الله به حلالوي. به هر حال ما خبره کوله چې دا کم آیات مبارکه ما ولستلو ستاسو وړاندې نو دا د مشرکینو ته خطاب دی. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض. اے مشرکینو، اے مسلمانا، اے مومنا. دا نور جو سره زیاتوم دا ما تیری جمعې هم دا خبره کړې وه چې قرآن کې که خبره شوي وي نو دا په دې بنیاد نه ده شوي چې دا یوه کیسه غوندې ده بلکې دا زما او ستا دپاره الله رالیږلي ځکه دا چې ما او تا هم پې ځان پوه کړو. نو قرآن کې الله تعالی خطاب کوي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض. نو دې ځای کې الله تعالی حکم کړی دی مشرکینو ته چې اے مشرکینو خورئ تاسو هر هغه څه کلو. بعضې خلک بعضې مفسرین معنی کوي چې دلته کې معنی د حلال هم راځي چې حلال شمارئ. مما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. حلالا حلال طیبا پاک.
خو دیزه کې حلال مراد هغه حلال نه دی چې زما او مفتی یا شیخ یا مولا یا کتاب ورته ویلي چې دا حلال دي، بلکې دی حلال نه مراد هغه حلال دی چې کوم ته الله تعالی جل شانه ویلي چې دا حلال دی. دا سنه چې یو مشر یو شیخ یو مفتی یا یو کتاب کې لیکل شي او مونږ وایو چې دا شی حرام دی ولی پلان کې لیکلي دي، دا شی ولی حرام دی دا پلان کې لیکلي دي، دا شی ولی حرام دی دا پلان کې ویلي دي. نه الله تعالی وایي چې دا حلال او حرامول ولا تاسو نه وې زیما. نو حکم کوي مشرکین ته چې کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک. د حلال متعلق ما وویل چې حلال هغه څه ته وایي چې الله تعالی حلال کړي وي، هغه نه چې چا مخلوق کې چا حلال کړي وي یا چا لیکلي وي. او طیبا مراد چې کوم دی پاک صفا. نو پدې کې مفسرین لیکي چې پاک نه مراد عام طور باندې پاک صرف نه دی بلکې مراد دی داسې پاک دی چې د بل چا د حق نه پاک وي. اوس مثال کې طور باندې چرګ خو حلاله ده، دې کې شک نشته، غوا حلاله ده، دې کې شک نشته، بیزه حلاله ده، دې کې شک نشته. خو داسې خو نه دی چې ته د چا بیزه راونیسې او حلاله دې کو پخه دې کو دې خوړه یا دغه شان د چا چرګ دې راونیول حلاله دې کا، دا خو حلاله ده. خو طیبا بیا علما وایي چې دا پاکه داسې طریقې سره پاکه چې د بل چا مال ورسره نه وي میلاو، د بل چا حق نه وي، د بل چا په ملکیت کې نه وي چې پردی شی دې راغستی او لګیا یې کړۍ دې پکې جوړه کړې یا دغه شانتې نور مختلف شکلونو سره دې ځان له مهیا کړی دی. نو پاک به وي د بل د مال نه هم. او مخې ته الله تعالی چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. څرنګه تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان؟ تابعداري په ډېرو قسمونو او په ډېرو طریقو باندې ده. خو دې ځای کې خو عام طور باندې ته همدغه مراد ده چې لکه څرنګه یو شی یو الله نه دی حرام کړی، الله نه دی چې کوم دی حلال کړی، یو مخلوق ته حلال کړی حرام کړی په هغې ته روانې همدغه تابعداري هم مراد ده. خو ولا تتبعوا خطوات الشیطان مختلفی طریقې دي د تابعدارۍ د شیطان. نو الله تعالی دلته حکم کوي چې تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. او دې ځای کې بعضې مفسرین لیکي چې دا وسوسه اچوي د خلکو زړونو ته په مختلفو طریقو سره. بعضې روایات شته دي خو هغه کمزوري ډېر دي، بس د هغې د وجې نه ویم نه کني په دې ځای کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان کې شته دي اوږدې کیسې دي، خو هغه روایت چې کم دي کمزوري دي ځکه چې هغه خبرې چې وګوري نو هغه قرآن سره موافقت صحیح معنو سره نه خوري، د بعضې آیاتونو خلاف راځي. نه الله تعالی حکم کوي چې د شیطان تابعداري مه کوئ. خو د دې شیطان تابعداري ولې مه کوئ؟ د وجه څه ده؟ انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان چې کم دی اے مسلمانه دا ستا ښکاره دشمني کوونکی دی. دا شیطان په وسوسې سره یا په یوه طریقې سره په دې شیزونو لګولی دی، خو چې اصل مقصد د قرآن دی هغې نه اړولی دی. اصل مقصد د قرآن اقتدار قایمول دي، د الله قانون قایمول دي، فیصله د کلام الله باندې کول دي. خو نن سبا زما او ستا معاشره کې چې مولا کومه خبره کړي، مفتی کومه خبره کړي، یا کتاب کومه لیکلي، یا ملک کومه لیکلي، یا چې کوم د کلي مشر کومه کړې ده، هغه زموږ دپاره غوره خبره ده د قرآن په مقابله کې. نو الله تعالی دې ځای کې وایي چې تاسو د شیطان تابعداري مه کوئ ځکه چې دا شیطان ښکاره دشمني کوونکی دی. خو دا ښکاروالی به کم مسلمان ته و یا کم مؤمن ته پته لګي؟ دا هر هغه مسلمان ته پته لګي چې کوم سړي په قرآن ځان پوی کړی، د الله د کلام نه ځان خبر کړی. چې ما او تا په قرآن ځان نه پوی کړی، مونږ به څه پوی شو چې شیطان زه په یوه ښې طریقې سره خو د ډېرو غټو شیزونو نه منع کړی یم. د قیامت په ورځ به د هر مسلمان
مین تپوس او حساب کتاب چې کیږي هغه په دې کیږي چې آیا تا د قرآن لاندې زندگی تیر کړې وا، آیا تا په دې قرآن باندې عمل کړی وو، آیا دا قرآن تا خپلو بچو ته او خپلې ښځې ته یا خپله دې زده کړی وو، آیا په معاشره کې چې تا کومه خبره کوله آیا ستا په ملک کې چې کوم قانونه د قرآن موافق وو، او که نه وو د دې تپوس به درنه کوي چې آیا تا کوشش یې کړی دی، او زمونږ او ستاسو جواب بسي الحمدلله مونږ خو کوشش کړی دی، په کومه ذریعه دي کړی، په کومه طریقه دي کړی، نو مونږ سره خو نور څه شته نه، خو همدغه به ورته وایي چې 5 وخته جومات ته بتلو، جمع سره به مونځ کولو، حجونه به هم کول، عمرې به هم کولې، داسې مختلف نور عبادات به ته وښیو. نو ته خپله سوچ وکړه چې دا قرآن کوم مین مقصد دی قانون قایمول، ته چې 500,000 رکعتونه وکړې دا قانون به په هغې باندې قایم شي چې د کومه طریقه تا اختیار کړې. قرآن خو تعالی خپله ښودلې ده چې کومه طریقه به اختیارې نو په دې طریقې به زما منزل ته رسې، خو ما او تا خو د قرآن نه خبره یو که نه، که مونږ چېرې د دې قرآن نه خبر وې مونږ به په دې غلطو لارو باندې د وسوسو په ذریعه شیطان یا وسوسې خو پرېږده د شیطان وخت تلی دی، اوس زمونږ نفسونه مونږ کوم حد ته ورسولو. بعضې خبرې راته رایادېږي خو نه مناسبې دي چې په دې ځای باندې وکړمه، مونږ غلطي خپله وکړو، ګناه خپله وکړو، بیا شیطان پسې کنځلي کړو چې شیطانه داسې تا را باندې داسې وکړه. شیطان څه ته لاس نه خو نه نیولې چې تا یې وسوسه واچوله، که چېرې تا قرآن نه ځان خبر کړی دې وسوسې په تا اثر نه کولو، که چېرې ستا ایمان مضبوط دی دې وسوسې په تا کار نه کولو، خو ستا ایمان کمزوری دی ځکه تا باندې وسوسه کار کوي یا دغه چې کوم دغه کوشش دی هغه کامیابېږي. نو چې کومه ګناه مونږ وکړو په شیطان یې ورتپو، خو خپل نفس ته نه وایي چې که چېرې تا قرآن نه یا دغه شانتې د الله قانون نه ځان خبر کړی وی یا دغه شانتې ماحول دې ځان ته نه وی جوړ کړی نو دا به کېدی. زمونږ دا مشران چې کله ماشوم له تربیت ورکوي نو کوشش دا کوي چې خپل بچي ته وایي چې خو خلکو سره کېنه، خو خلکو سره ناسته پاسته کوه. نو دا خو خلکو سره ناسته پاسته ورته په دې وجه وایي چې که دا چېرې ښه خلکو سره کېنو نو څه ښه به دې زده کړي، او که بدو سره کېني نو بد به دې زده کړي. نو مونږ معاشره چې د ګمراهۍ جوړه شوې ده نو مونږ به څه پکې د دین او د الله قانون خبره وکړو. لکه څرنګه چې ته زوی ته یو ښکلو ملګرو او د نیکو ملګرو تعین کې پکار دی چې دا خپل معاشري او خپل عمل دپاره هم د ښې معاشرې کوشش کړی وی، د سمولو کوشش دې کړی وی چې کله زما او ستا معاشره صحیح وه نو زمونږ عمل به خود صحیح وي. بعضې به پکې ځکه یاد کړم چې بعضې سره د سنتې پریښې وي، ښه ښکلې ګیرې وي ماشاءالله، ښه د سنتو مطابق وي، خو داسې کارونه داسې ګډاګانې کوي چې توبې به وباسې. خو چې کله تا شکل او صورت د مسلمان جوړ کړی نو یو نیم ځای کې تا ته ودرېدل هم سپک ښکاري، یو نیم کار کول هم تا ته سپک ښکاري، ولې چې تا ته خپل هغه لباس یا ضمیر اجازت نه درکوي چې هلکه ګیره دې وګوره، د سنتو مطابق ټوپۍ دې وګوره یا جامې دې وګوره یا صورت دې چې کوم دی د دې معاشرې د نیک سړي جوړ کړی او ته دا کوم ځای کې ولاړې، نو ضمیر تعالی اجازت نه درکوي یو نیم ځای کې د ناستې پاستې. نو دغه شانتې چې کله ته قرآن په خپل معاشره کې رایج کړي او قانون یې لاګو کړي، قسم په رب چې ستا خوښه یې هم ته یوه نیمه ګناه نشي کولی، صرف د دې وجې نه چې تا ځان ته ماحول داسې جوړ کړی دی چې تا به زوی ملامته کوي، تا به پلار هم ملامته کوي، ستا به معاشره هم ملامته کوي، یا هر څه پرېږده تا به خپل نفس هم ملامته کوي چې دا ته څه کوې. بهر هر ما خبره کوله چې الله تعالی قرآن کې وایي چې دا ستاسو ښکاره دشمن دی، خو دا دشمني په کومه طریقه باندې کوي؟ د مخکې الله تعالی مخکې د آیات کې فرمایلی دي انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا دا شیطان چې دی دا تا گمراه کوي، دا تا تخی سی شی در تخی بالسوء بدلار د تخی بدی د تخی والفحشاء او بحیائی د تخی. بالسوء کی دو خبری دی، بعضی مفسرین وایي چې د سوء نه مراد چې کم دی هغه ګناه ته وایي چې کومه په ژبه باندې کیږي، لکه چغلخوري شوله، دروغ شولو،
داسې مختلف ګناهونه چې جبې سره تعلق ساتي نو د سوء نه مراد هغه ګناه ده چې جبې سره تعلق ساتي او د فحشا نه مراد هغه ګناه علي چې کوم عمل سره تعلق ساتي لکه شراب زنا سود دغه شانتي مختلف چې کوم عمل سره تعلق ساتي او دویم سوء نه مراد هغه ګناه ده چې کومه پټه کیږي چې دویم کم کول د چې وایي چې د دې دویمه معنی دا ده د توجیه چې هغه ګناه چې کم انسان پټه کوي په ښکاره معاشري کې نشي کولی او ماشاءالله دلته کې ټول د سیدي چې خپېږي په دې خبره باندې چې پټه کومه ګناه مراد ده او فحشا نه دویم کول مطابق هغه ګناه مراد ده چې ښکاره کیږي بهرحال دا خو هغه خبره وه چې دې ځای کې کوم اقوال و هغه مې دله ذکر کو خو الله تعالی فرمایي چې دا شیطان ته کله ګمراه کوي نو دا به تا ته بده لار ښیي او بې حیایي به دله ښیي بهرحال ما آیات مبارکه وویلې چې الله تعالی وایي چې شیطان خو به تا ګمراه کوي خو په مختلفې طریقو سره نو هغې کې یوه طریقه یې سوء ښودلې ده بده لار به دله ښیي او دویمه یې دله ښودلې ده فحشا بې حیایي اور درېمه ده چې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او دا به حکم کوي دا شیطان دا الله په ذات باندې دروغ ووایه دا الله په ذات باندې دروغ څنګه ووایه یو شی الله تعالی حرام کړی دی او ته وایې چې دا حلال دی یو شی الله تعالی جایز کړی دی او ته وایې چې دا ناجایز دی یا یو شی ناجایز کړی او ته وایې چې دا جایز دی نن سبا زمانه کې که تاسو وګورئ زمونږ مسلمانان په مختلفو طریقو سره په الله باندې دروغ تړي د دروغ تړلو طریقه ما تاسو ته وویلې چې الله یو شی حرام کړی نه دی او ته حرامې یا یو شی حلال کړی دی او ته حرامې د الله د قانون خلاف کار کوي او بیا وایي چې دا داسې ده مطلب یو شی حرام دی او ته چې جایز دی او چې جایز دی خو ته به یو شی جایز او الله یې جایزوي که نه او چې الله نه دی جایز کړی خو ته پې دروغ تړې که نه په نن سبا دور کې چې ته وګورې محرم کې اکثر خلک چې کم دي ودونه نه کوي د دې وجې نه چې دا د دې وخت کې واده وکړلو نو بیا دغه شانتي مصیبتونو سره به دې مخ یو ژوند به دې ښه نه یو داسې به یو داسې مختلفې پراپیګنډې جوړېږي دغه شانتي 12 چې رسول الله په نوم باندې مشهور دی نور ورځو کې دې ته خیرات نور ورځو کې دې ته د غریب سره مرسته نه وي یاده خو چې کله 12 شي نو دې ته خیرات هم یاد شي او دې ته مختلف شیزونه هم یاد شي او بیا یې کوي رسم رواجونه او ورتړي په چا چې الله باندې ورتړي چې دا ثواب کار دی ځکه چې یو شی ثوابوي خو الله به ثوابوي که نه چې یو شی بدي کوي خو الله به بدي کوي خو چې بد نه وي او ته ښه کوي او چې ښه نه وي او ته بد کوي نو معلومه دا شوله چې ته د الله په مقابله کې قانون جوړی یو حرام کار کې یو ناجایز کار کې همدغه شانتې زمونږ به استاسو په معاشره کې مختلفې ورځې دي لکه 15 شعبان باندې خلک بیا مختلف کارونه کوي شربتونه وکړي خلکو لی ورکوي وریجې پخې کړي په خلکو یې تقسیموي یا دغه شانتې نور پروګرامونه وکړي په خلکو باندې کوي یا بعضې خلک پکې روژې ونیسي مختلف بدعات دي چې کوم الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ښودلي یا یې ثواب نه دی ګرځولی یا د هغې متعلق سره ذکر هم نه دی کړی او دوی ثواب کړي دي خو ما ورته چې کوم دی ثواب شمارو ځکه چې قرآن نه ناخبره یو اے مسلمانه چې تر څو پورې په دې قرآن باندې راجمع شوی نه وي په والله چې دغه شانتي په مختلفو طریقو به دې خلک ګمراه کوي څوک به د په ملا په جامه کې ګمراه کوي څوک به د کتاب په جامه کې تا ګمراه کوي څوک به د روایاتو په جامه کې ګمراه کوي څوک به د شیخ په جامه کې کوم ګمراه کوي اے مسلمانات چې په دې قرآن ځان پوي کې والله کدي څوک ګمراه کی ځکه چې دا د هدایت کتاب دی ځکه چې دا د نیغې لارې کتاب دی ځکه چې قرآن کې الله تعالی واحد بیان کړی چې هذا کتاب مبین دا فیصله کوونکی کتاب دی هذا صراط مستقیم دا نیغه لاره ده نیغه لارې نه څه مراد ده نیغه لارې نه همدغه مراد ده چې قرآن باندې چې ته کله عمل کوې نو مصدر مقصود ته به رسې هغه مصدر مقصود چې کوم الله تعالی په قرآن کې رالیږلی دی نو ما تاسو ته آیت په شروع کې ویل چې حلالول حرامول دا د الله کار دی
د انسان کار نه دی. نو په دې ځای کې یو ځای کې د ولا تتبعوا خطوات الشیطان ذکر راغلو. نو په دې ځای کې مال خبره را یاد شو په موقع مې ځکه نه کوله چې دې سره تعلق نه و. یو څو جمعې مخکې ما دا خبره کړې وه، په اولنۍ جمعې کې ما دا خبره کړې وه چې باقاعده د هر جماعت والا یا د هر مولا چې میډیا سره تعلق ساتي هغه باقاعده خپل شاګرد پوی کړی چې کله دی پلان کې مولا یو خبره یا دغه شان یو تحقیق مخې ته راشي نو هغې کې به ته داسې طریقې سره ګوتې ووایې ایډیټینګ به وکړي چې هغه به خلکو ته غلطه شو کړي چې یو د سړي خو غلطه خبره کړې. کني زما والد محترم ښکاره مثال موجود دی چې هغه به وویلی چې تراوی نفل دي چې 100 کې 200 کې 8 کې ستا خوښه ده او خلکو ته څه جوړه کړه چې دا مولا تراوی نه مني. یا دغه شانتي په معراج کې اقوال ذکر کړي چې بعضي محققین داسې وایي او بعضي محققین داسې وایي. هغې نه یې پراپیګنډه جوړه کړه وویلې چې دا معراج نه مني، کني هغه اقوال ذکر کړي. نو دغه شانتي کذابیت ما سره شروع دی. تېرې جمعه کې ما د شیخ سلمان خبرې کړې وه چې د سعودي عرب بادشاه دی، نو هغه یوه کمیټي جوړه کړې ده او هغه کمیټې ته دا ویلي چې تاسو تحقیق وکئ، چانبین وکئ. د دې روایتو د وجې نه خو ډېر انتشار پیدا دی زموږ استاسو په منځ کې، اختلاف پیدا دی. نو دې کې تاسو کوشش وکړئ. دا ما یو کول ذکر کولو د یو باچا چې هغه داسې وویلو نو چې هغې چانبین وکړو نو 105 روایت یې صحیح کړل او نور د قرآن موافق را نه وستل. دا ما د هغه باچا خبره کړې وه خو دوی داسې دجل وکړلو چې هغه کلیپ یې کټ کړلو او دا خبره یې په ما راتین کړله چې دا د خبره ده کړې ده. خو که چرې دي خلکو حق او باطل تالاش وې او تږي وې نو د دې خلکو ته هغه سعودي عرب کې باقاعده د دې کمیټي موجوده ده، شورای موجوده ده چې کوم زما والد محترم پسې هم بکواسات کول او اوس ما پسې هم همغه نخري کوي. د دې هلته باقاعده مستقله کمیټي موجوده ده. نو چې د یو سړي حق او باطل ډېره تنده وي خو ناران شئ چې زما والد محترم ته هم څنګه په عربۍ کې د مناظرو چیلنجونه ورکول چې عربۍ کې به تا سره مناظره کوو، داسې به وکړو داسې به وکړو. نو چې هغه کوم بیان کړی شیخ سلمان کیدای شي دلته پې ډېر خلک نه پوهېږي خو تاسو خو پې پوهېږئ ولې چې د لویو لویو ګیرو د لویو لویو علمونو خاوندان یې. خو ناران شئ کینئ وایي کمیټي او په هغه باندې د کفر فتوا ولګوئ چې دي دا کفر غږولی دی. ما ملګرو ته دا خبره هم کوله چې زه خو که بیان کوم یو لس یا زر یا یو لاک به اوري، که زما دې خبرې نه څوک متنفره کېږي چې دا کمې طریقې سره دی جوړه کړې. ما دا خبره بذات خود نه و کړې بلکې د چا کول مې ذکر کړی و. نو که زما دې خبرې نه لس یا زر یا لاک خلک متنفره کېږي نو آخو باچا دې په انټرنیشنل سطح باندې خبره کړې د هغې باندې خو کروړونه اربونه خلک ګمراه شي. غواړي چې د قرآن د خلکو ته ورسي او دا روایت خلاف دې څوک خبره نه کوي خو نرشه کمیټي جوړه کړه د هغې خلاف د کفر فتوا ورکړه که نه. ته چې په ما باندې کلیپ کې تا ته د دې خبرې ښه پته ده چې زما والد محترم چې کله شهید شولو نو د هغه په ځای باندې زه کېناستم، زه یو طالب یم، ما لا علم نه دی پوره کړی خو ما د خپلو د ملګرو د زړه دپاره د خپلو زمونږ د مفتي صاحب او د قرآن چې کوم ملګري وو د هغوی د زړه راغونډولو دپاره چې کوم دی ما دا سوچ وکړو چې زه بیان وکړم چې د دې ملګرو زړه ورسره راغونډ شي. او ما پسې د دجل وکړو، فریب دې وکړلو، کلیپونه دې راپسې جوړ کړو، بیانونه دې راباندې وکړو. ستا کمیټي موجوده ده، تا ته چاندي د هغې ځای نه راځي، تا ته کجوري د هغې ځای نه راځي، تا ته جامې د هغې ځای نه راځي، تا ته پیسې د هغې ځای نه راځي. که تا ته پیسې او دا شیزونه نه راتلی خو نرشه چې ته ما پسې کلیپ کې خو یو کلیپ هغه پسې وکړه که نه چې کومه کمیټي دی کمیټي کښېنوه په هغه باندې د کفر فتوا ولګوه که نه. د دې نه معلومیږي چې تاسو هغې باندې خبره نه کوئ، هغه ته د کفر نسبت نه کوئ ولې چې خبره خو د هغه ده او ما ته یې کوئ. د دې نه معلومیږي چې تاسو باطل پرست یې. حق پرست یې الله دې تعالی توفیق درکړي چې ته کښېنې په منبر باندې یا کمیټي برابره کړي خپله چې کومه دې ده او د هغې متعلق ښه ښکلې فتوا ورکړي. که فتوا نه شي ورکولی او دومره خو نشته چې دومره خو ورته ووایي چې دا خبره تا غلطه کړې، دا خبره داسې نه ده داسې ده. به هر حال ما خبره کوله
چې الله تعالی چې کوم شی حلال کړی دی او حرام کړی دی نو د هغې حلال او د حرام تمیز دې وکړلی شي او د یو د مولا او یو د شیخ او یو د کتاب په وجه باندې یو شی حراموئ هم او حلالوئ هم. او بیا الله تعالی مخکې ویلي چې د شیطان خو تاسو واضح دشمن دی خو تاسو ته مو ویلي چې 3 خبرې الله تعالی کړي دي چې دا به تاسو ګمراه کوي په سو سره هم په بدې سره او په فحاشۍ سره هم او په تاسو باندې به داسې کارونه کوي چې تاسو هغه کارونه په سبب د الله په دروغ باندې شي چې الله تعالی باندې تاسو دروغ تړئ او هغه وضاحت هم ما وکړه چې دا دروغ په کومې طریقې سره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا الله چې د څومره مسلمانان راغلي دي الله د دې د قدمونه د نیکو په تله کې واچي. یا پروردگار عالم چې د څومره مسلمانان راغلي د قرآن د زده کړې په مقصد باندې راغلي یا الله د خپل مقصد کې کامیاب کړي. یا پروردگار عالم دلته چې څومره مسلمانان راغلي د دې به مختلف حاجتونه او د مختلف مسلې به یا پروردگار عالم ته وته ختم کړي. یا پروردگار عالم د دې په سینو کې به هغه خبرې هغه ارمانونه چې هغه د شریعت مطابق یا پروردگار عالم هغه ارمانونه ته پوره کړي. یا پروردگار عالم دلته ډېر خلک داسې موجود دي چې د هغې به کورونو کې بیماریانې وي میندې وي بیماري بچي بیمار وي الله ته صحت وله ورکړي. یا پروردگار عالم دلته به ډېر خلک داسې وي چې کاروبار کې به مسله وي یا الله ته د کاروبار مسله ورته حل کړي. یا پروردگار عالم دلته ډېر داسې مسلمانان شته دي چې دغه مختلفو تکلیفونو کې گیر دي. یا پروردگار عالم خپل ګاونډي ته خپل مولا ته یا خپل د کلي مشر ته نشي ویلی یا پروردگار عالم ته ورته په خپل فضل باندې ختم کړي. یا پروردگار عالم ته په هر کار کې هغه کار چې کوم د شریعت مطابق ته مددگار شي. یا پروردگار عالم دلته چې دا راغلي دي صرف د قرآن د زده کولو دپاره راغلي دي. یا پروردگار عالم ما ته دومره توفیق راکړي چې دې ته زه په صحیح معنو سره قرآن وښیم. یا پروردگار عالم ما مخکې هم دا خبره وکړله او اوس هم دا خبره کوم چې زه یو ادنا طالب یم د ستا د بندګانو د زړه ساتلو دپاره دې منبر ته راوختم. یا پروردگار عالم ما ته دومره توفیق راکړي چې صحیح معنو سره قرآن دې ته ورسوم. یا پروردگار عالم چې دا کم باطل پرسته د حق خبرې خلاف کوي یا الله ته تباہ او برباد کړي. یا پروردگار عالم که د هدایت نصیب نه وي داسې تباہ او برباد کړي لکه څنګه د فرعون ابو جهل تباہ او برباد کړی. یا پروردگار عالم دا زمونږ خلاف نه کوي. یا پروردگار عالم دا ستا د کلام خلاف کوي یا الله ته تباہ او برباد کړي. یا پروردگار عالم که زما د والد محترم خلاف کولو هغه هم څه ذاتي خبرو باندې نه هغه د قرآن په خبرو باندې خلاف کولو یا الله ستا خلاف کولو یا الله هغه خلک ته تباہ او برباد کړي. یا پروردگار عالم په زندګۍ کې چې کم قسم ته تکلیف پې راوستی شي الله ته یې پې راولي. یا پروردگار عالم مونږ خو نور څه وس دس نشته دی خو همدغه د خیرو وس دس هم دی. یا پروردگار عالم ته یې ذلیل او رسوا کړي. واخر دعوانا الحمد لله.